د دې مثالونه چې د صحابه هغه په باب د نیکی کې وړاندېواله څومره کولو نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل وای من انفق زوجین دعی من ابواب الجنه چا چې دو سيزونه د الله تعالی په نوم باندې ورکړه دو سيزونه په بل روایت کې سره داسې راځي چې شیء من الاشیاء کاغه هر شی وي خو چې دو شیان را واخلې او د الله په نوم باندې ورکي مثلا یو سړی دکاندار دی د کپړو دکان دی نو دو جوړې کپړې را واغستل او د الله په نوم باندې ورکړلې یو سړی د چپلو دکانداری کوي دو جوړې چپړې د الله په نوم باندې ورکړلې یو کس دی چې هغه د بل شي کاروبار کوي خو دو سيزونه د الله په نوم باندې جوړه ورکړل په یو ځای باندې دا یو شی ورکول چې دا آسان دی خو دا دو سيزونه په یو ځل باندې ورکول د یو جنس نه دا په انسان باندې لګران وي نو نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې دعیا من ابواب الجنه د انسان ته به د جنت د دروازو نه आवाज کیدل شي چې د الله بنده په دې دروازه د جنت باندې را داخل شي لکه حدیث کې راځي د جنت اته دروازې دي دنیا کې چې تا کوم یو عمل کولو د هر عمل د لپاره الله تعالی یو دروازه مقرر کړې ده باغه دروازه باندې وتا ته आवाज کیږي چې په دې دروازه باندې را داخل شي مثلا یو سړی دی چې هغه د منځونو سره ډیره مینه د منځونو ډیر کوي فرضي منځونه دي او دا سنت دي دا نوافل دي دا د تهجد منځ دی دا د اشراق منځ دی دا د ضحا منځ دی د منځونو سره مینه محبت ډیر دی نو باب الصلات په نوم باندې یو دروازه د جنت کې د هغه دروازې نه به आवाज کیږي د الله بنده په دې دروازه د جنت باندې را داخل شي یو سړی د څه دی چې هغه صدقو سره محبت د صدقې ډیر ورکي فرضي زکاتونه دي او نوافل نفلي صدقات دي دا ورکي نو باب الصدقې نه به आवाز کیږي چې په دې دروازه باندې د الله بنده داخل شي یو سړی داسې دی چې هغه روزو سره مینه ډیره ده روزي نسی رمضان ان شاء الله را روان دی الله دې موږ ټول تاسو په صحت کامله کې هغه ته ورسي او الله سبحانه و تعالی دې توفیق امر لرا کی چې دا نیک عمل خو په اخلاص سره زمونږ د لاس نه ادا شي نو یو سړی دی چې هغه روزي ډیری نسی نفلی روزي فرضي روزي د زیارت د ورځې روزه ده د پیر ورځې روزه ده دا روزي ډیری نسی روزو سره مینه محبت ده نو جنت کې الله تعالی یو دروازه مقرر کړی دی هغه ته باب الریان ویل کېږي دا ایوازه روزدار خلق به الله تعالی په دې دروازه باندې داخلي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بل سړی په دغه باندې نه داخليږي سوا د روزدار خلقونه نو دا مختلفې دروازې الله تعالی د دې اعمالو مطابق مقرر کړی دي ابو بکر رضی الله عنه هغه سړیو چې هغه د نیکیو سره مینه محبت ډیرو نبی صلی الله علیه وسلم ته دا ویلا چې د الله نبی یو سړی دی چې هغه ته د یو دروازې د جنت نه आवाज وشولو چې د الله بنده په دې دروازه د جنت باندې را داخل شي او دا استلال جنت ته داخل شي ټول ضرورت او حاجتونه چې دی هغه د پوره شي آیا ستا په امت کې بدسي قسم غنوي چې د جنت د هر دروازې نه ته आवाज کېدل شي د الله بنده په دې دروازه باندې را داخل شه د الله بنده په دې دروازه را داخل شه لکه د دې مثال د څه دی یو سړی دی چې هغه ډیر عزتمن سړی دی مشهور سړی دی هر سړی پیژني او دې جمعه ته ملمر راغی نو هر سړی په باغ کې لاسه چولې چې ما سره لاشه زما ملمشه ما سره بدا چې وس کې روټي به ما سره وخوري وجداد چې دا عزتمن سړی دی قدرمن سړی دی هر سړی پیژني نو د قرنګا د قیامت په ورځ باندې ستا په امت کې به څوک دسي سړی وي چې دا د جنت اته دروازې دي
او د هر دروازې نه هغه ته आवाज کېدلی شي چې د الله بنده په دې دروازه باندې را داخل شه، د الله بنده په دې دروازه داخل شه. نبی صلی الله علیه وسلم و ابو بکر ته دا ویلا چې وارجو ان تكون منهم، ابو بکر ازما د الله سبحانه و تعالی نه دا امید ده چې دغه سړی به تی چې د جنت د هر دروازې نه به تا ته आवाज کیږي.